السلام علیکم دوستانو، امید د تاسو بخیر. د کم نظام چې د حروب حواله سره راغل دی، نو په دې کې بعضی ملګری په ټینشن کې مبتلا شوي دي چې آیا کم ملګری چې په پاکستان کې موجود دي او هغه د ترهیل په تور باندې هغه په حروب او د حروب په وجه باندې هغه نیولې شوی په جیل باندې تللی دي، آیا حروب دا غوم ختم شوي دي؟ آیا نن په دې ویډیو کې تاسو سره په تفصیل سره د پوره خبرې واضح کوم. ان شاء الله ویډیو ټول وګورئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. ګورئ دوستانو، زموږ بعضی ملګرو د قوا د ټیم سره په دې باندې باقاعده رابطه وکړه چې آیا د کم ملګرو چې حروب شوي دي او هغه د هغې د حروبو په وجه باندې یعنې ترهیل شوي دي، ډیپورټ شوي دي، هغه تللي پاکستان ته، نو د هغو څه صورتحال دی؟ نو هغو د قوا ټیم دا خبر واضح کړه چې مونږ په دې کې هېڅ هم نشو کولی. دې باره کې تاسو د دغه والا سره د جوازاتو نه تپوس وکړئ، د څه نوم دی د وزارت خارجه نه تپوس وکړئ، چونکې دا کار د وزارت خارجه نو پته لګي یاره ویزه چې کله لګي نو پوره لکه پروسس وي که نه. خو زه تاسو ته خبره کوم، کم ملګرو چې دا بازار ګرم کړی دی او دا خبره کوي چې یاره د حروب ختم شوي دي، کم ملګري چې په پاکستان کې دي یا په افغانستان کې دي په چوټۍ باندې په حروب په وجه باندې هغه ډیپورټ شوي دي، د هغو حروب هم ختم شوي دي، نو په دې خبره کې هېڅ قسمه صداقت نشته. دا خبره بالکل دروغ ده. دا نظام چې کم دی دوستان، دا نظام صرف او صرف په سعودي عرب کې چې کم د غټو مهنو والا ملګري دي، د چا مهني غټي دي، د مؤسسو والا مهني دي، دا چانس صرف هغه خلکو ته ورکړی شوی دی. او د هغې شرط پکې د مین غټ شرط په هغې کې دا دی چې د دې رسوم چې 4 کالو د 15 کالو د 1 کال حروب وي، چې کم مقابل مالی دی، کم رسوم دي، اول به هغه پې کې چې کله هغه پې شو نو بیا ستا اقامه هم رینیو کېږي، ټرانسفر دې هم کېږي، په چوټۍ هم تللی شي، هر څه په دې کولی شي. نو کم ملګرو چې دا خبرې کړي دي چې یاره مطلب دا دی په پاکستان کې چې کم خلک موجود دي د هغو هم حروب ختم شوي دي، نو په دې خبره کې هېڅ قسمه صداقت نشته. مننه.